بنده چې مرچکې خولي کې واچي هغه د مرچکې ذائقه محسوس شي ګوړه واچي د هغې ذائقه محسوس شي دقه رنګې الله جل مجدو فرمایي چې دا نفس دا مرګ سکی د انسان دا جان او دا روح دا مرګ سکی مونږ تاسو وای مونږه مرچکې اوسکو نو چې کوم خلق مرچکې اوسکی داغه نه مرچکې خو نه جوړي د مرچکې سکون کې نه مرچکې خو نه جوړي سکل ذائقه ذوق دا بیل شي او چې هغه د کوم شي ذوق یې هغه شی بیل دی مرچکې بیل شي دی دا هغه ذائقه تریخواله دی هغه بیل شي دی ګوړه بیل شي دی د ګوړې ذائقه خوږواله دی هغه بیل شي دی نو الله جل مجدود داسې نه فرمایي چې بس دې مرګ سره چې چا اوسک نو هغه مرګ شو داسې نه وایي هغه فنا شو هغه د دنیا سره د هغه او د آخرت او د قبر سره بس هیڅ تعلق نشته او بس هغه ګټه لوټه شه دا خلک چې نن سبا تاسو ته کومې خبرې کوي نورونو که په مرګ باندې سړی ګټه لوټه کېدی شوې نو دا منځونه مونږ ولې کوو بیا څه لپاره کوو چې د مرګ نه پس دا خو مونږ په دې امید باندې کوو چې د دې اجر او ثواب به الله جل مجده مونږ ته په دې قبر کې راکوي او د قبر نه بعد په آخرت کې چې حساب کتاب کېږي هم به راکوي نو که دا بنداړو نشته اړو ګټه شوه نو بیا د دې اعمال صالحو کومه فایده شوه ځکه ټول دین دی یوې خبرې ټول دین ختم کړو که سړی دا وایي چې مرګ فنا ده مرګ باندې سړی لاړ نو دا ګټه او لوټه شو نو بیا خو ټول دین ختم منځونه سره کوو بیا روژې سره نیسو زکاتونه سره ورکوو دا تمام نیک اعمال سره کوو بیا چا سم ګټه لوټه کیږو نورونو دا غلط عقیده ده صحیح د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې مرګ فرمائے جسر یوصل الحبیب الى الحبیب علماء تعبیر کوي د مرګ نه چې د مرګ خصوصیت یا د مرګ ماهیت څه شي فرمائے نور شیم نه دی بس د دې داسې مثال دی لکه د دوو دوستانو په منځ کې چې یو پولي او دا پول چې څو پورې دی یو دوست نه عبور کړی اخوا نه تللی تنا پار کړی نه نو د هغه دوست سره نشي ملاویدی دا په منځ کې پول دی د دې مرګ مثال فرمایي دا لکه پول دی پول د دې پول نه اخوا ته ټول محبوبات دي د انسان ټول محبوبات دي ګورئ زمونږ او ستاسو جنت خوښ دی که نه نو چې د مرګ په دې پل نه ور پورې ہوتی نو جنت ته تللی شو دارنګې د قبر خوشحالی چې حضور فرمایي دا میت چې کېښودی شي په قبر کې دغه درې سواله ترنه وشي اخرنی سوال چې کېږي ما تقولو فی هذا الرجل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ شي او فرشته وي چې د دې سړي متعلق ستاسو عقیده ده دا څوک دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی وي هغه وی هذا حبیبنا ورسولنا جاءنا بالبينات والحق مونږ ته حق راوړی دا خو دین مستقیم مونږ ته راکړی دا خو زمونږ محبوب رسول دی چې دا جواب ورکي
حدیث شریف کې راځي چې فرشته ورته وایي چې نم که نومة العروس، اوس په آرام او په راحت باندې په دې قبر کې سمله او دشه بېغمه سمله. نو ګورئ د قبر دا راحت او د قبر دا اطمینان دا زمونږ د ټولو خوښ دی که نه، چې قبر کې بنده ته خوشحالي میلاو شي، دا د هر چا خوښي. د دې څښا جامو نه، د دې څښا نالو نه، د دې څښا بویونو نه، د خولو د بویونو نه خو پې خلاص شو که نه. قبر کې خو اما روضة من رياض الجنة، اخو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده. نو جنت کې خو خړونه نشته، جنت کې خو لاړې بایدل نشته، جنت کې خو ګندنه لای نشته، جنت کې خو خولي مرداري نشته. پاک پاکیزه ژوند دی. نو دا پاک پاکیزه ژوند د چا نه دی خوښ؟ خدا به کله کېږي چې د مرګ په دې پل باندې ورپوري جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. دا مرګ یو پل دی چې یو دوست بل دوست ته وررسوي، چې په دې پل باندې ورپوري وځي. بیا خوشحالی دي چې نیک مسلمان د هغه لپاره خوشحالی دي، د هغه لپاره نعمتونه دي د الله جل مجده.